داسې ټول اشیاء وګورئ چې کوم قدرت پیدا کړی دي هغه کې یو خاص راز شیطان وګورئ. تاسو بدا وایي چې شیطان دومره لعین دی دا قدرت پیدا کول ولې او بیا تر قیامت پورې ژوندې ولې ساتل. عزیزانو دې کې راز دا دی چې شیطان نه وي نو تب په امتحان کې چرته وي ستا رتبه به د ملائکو نه اوچته ولې وي او بیا ملائکی کافی بیا ستاد پیدا کولو ضرورت سو. قدرت دې قران کې به مخ کې راځي چې ملائکو نه الله مشوره واغسته چې زه په دې ځمکه کې یو انسان پیدا کوم. نو هغه ورته وایي چې یا الله انسان سره پیدا کې فسادونه بکئی دا بکئی دا بکئی. الله ورته فرمایل چې انی اعلم ما لا تعلمون زه پوهیږم پاغه شی چې تاسو په نه پوهیږئ. چې انسان پیدا ک نو وعلم آدم الاسماء كلها الله انسان ته علم ورکو. چې علم ورک نو ملائکو ته وی چې انبئونی باسماء هؤلاء دا سيزونه وګورئ او د دې نامې ماته وخایي. ملائکو وی چې یا الله مونږ خو په نه پوي. آدم علی السلام ته الله وی اوسه تو ورته وای. آدم علی السلام ورته فرمایل دا کټوای دا سمسای دا نغره دا دروازه دا دادی دا. ملائکو ته وی چې ما تاسو ته نو ویلي چې زه پوهیږم پاغه شي چې تاسو په نه پوهی. تاسو وګورئ د انسان علم تاسو نه اوچت. نو عرض می داو جی چې که انسان سره د شیطان وجود نه وي نو بیا ستاره رتبه په انسانان په ملائکو اوچته څنګه وي. د انسان رتبه په ملائکو اوچته ده. د انسان مقام په ملائکو اوچت ده. دین اندازه تاسو لګوي. مثلا دا د جمعې ورځ ده تاسو ټول جمعات کې ناس دی مستراغلی تاسو نګیر چاپیر د ملائکو صفونه ولاړ دي. منځ چې ختم شي دا ملائکی اسمان تلاړي شي نو الله ورته وي کمزه کې تاسو ډیوټي ونن یا الله پلانی جمعات کې خلق منځ کې ناس تو تقریر کې دو دا څه وي سره راغلی یا الله منځ تراغلیو تانه معافي غوښتاو تانه بخنه غوښتاو په خپل ګناہوں خپېمانو. الله ورته فرمایي چې او ملائکو تاسو ټول په دې گواهانه شي چې هغه مجلس کې څومره خلق ناس تو ټول ما وبخل. ملائکی بیا پکې نقطه چینیو کی چې یا الله زینه خلق خدای لراغلیو چې وګورو چې دا ملابس وي یا تقریر څنګه دی یا خدای یا خراب دی یا پلانې دی یا زینه خلق پکې سی ای ډی کول لراغلیو لکه زمونږ د جمعات کې سی ای ډی والا امراض استاد منزل راضی یا ناراضی خدای له راضی کنه چې د به زمونږ د پاک حکومت متعلق سوی ځکه چې اوس خدای فرشتو حکومت سلوخ کال او چې دی خلق په ما پسې ګرځي چې د حکومت متعلق نه ملک مونږ څه ویلې مونږ به څه وایو وای کیا پیدی او کیا پیدی کا شوروا سبا چته یو سبا د چتی خوروي کوي چې څه کوي هغه کوي سم خوخه دغه کوي څنګه قوم دغه سکی څنګه ملک دغه سکی. نو ملائکه دا وایي چې ځنه خو پکې سی ای ډی کول لمر راغلی نو الله ورته فرمایي دا الله دی وسی کرم او مهرباني ته وګورئ. ورته وایي چې اے الله ځنه خو پکې دې کار لورته وایي چې هغه کم خلق په خنیت راغلیو دغه په برکت مې د نور مبخل. چې الله پاک په قران کریم کې فرمایي چې فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. کم خلق چې ما هیر کی او زما کلام هیر کی نو فتحنا عليهم ابواب كل شيء زپاغوی باندې د هر قسم نعمت دروازې ورپرانی ده حتی اذا فرحوا بما اوتوا ترغه پوره چې دا کوم نعمتونه ما ورکړي دي چې دوی پکې خبر نه نوځي او زمکه او اسمان ته هیر شي نو بیا زور سره څه چالو کنه که تاسو خیال وکړئ چې صحت وي او دولت وي او د الله يرم وي په صحت هم خجوړي او پیسې هم در سره ډېری او د الله يرم په ځل کې نشته نو دا وخت کې د سړي هرې ګناه ته ځل کې او پنځ ګناه هم صرف نه کوي هر بغاوت د الله نه چې ده هغه اختیاري. عزیزانو په انسان کې لوی شی چې ده هغه د الله یره ده چې د الله خوف د چا په زړه کې نه هغه په هیڅ ګناه هم صرف نه کوي. نو د مسلمان رومبنه فریضه هغه دا ده چې هر وخت به الله یاد وي او هر وخت به د الله یره وي په زړه کې
د قرآن کریم کې سورۃ رحمان متعلق علما لیکي چې د هر شي لپاره زړه وی زړه او د قرآن کریم زړه چې ده هغه سورۃ یاسین ده او هر شي لپاره ناوی وی د قرآن کریم ناوی چې ده هغه سورۃ رحمان ده. سورۃ رحمان کې وګورئ تاسو چې د کوم خلقو په زړه کې د ګناه کولو په وخت کې د الله یاره راشي چې په ګناه قادر شي او زړه کې دا راشي چې اوه د دې جواب الله ته څنګه ورکړي او ګناه نه رستو شي. نو الله وی دغه سره چې یو ځل په ګناه قادر شي او د ګناه نه زما د یاره رستو شي نو زب دې سړی ته د قیامت پر ورځ انعام ورکړي. د قیامت د دنیا به ولاړی او د تباواز شي چې فلان ابن فلان الله تعالی د پاره د دو جنتونو اعلان وکړ ولمن خاف مقام ربه جنتان. هغه څوک چې د ګناه په وخت کې ویریدو د الله نه او د ګناه نه رسته شو نو دته به ځکه جنت ورکړي. نو زما دي دانو هر وخت په هیڅ شي غوړه کېږي ما کپ دولت غوړه یو سکند کې به در باندې سیلاب راشي. تاسو وګورئ څو وخت چې دا موجوده حکومت را کروڑپتیان چې خبرې یا چا سره داسې نه کوي او پک کې ونیول کروڑپتیان بینکونه د کروڑونو روپو نه ډک او سړی په جیل کې پسمکه پروت ولې وای دا کرپشن کړي او نه څنګه لوی کروڑپتیان او اربپتیان په جیلونو کې لتاش مطالبه ته شو چې څنګه کرپشن دې کوي ټول وباسا چا 15 کروڑه ورکې ځان اخلاص کو چا 40 کروڑه ورکې ځان اخلاص کو چا 15 کروڑه ورکې ځان اخلاص کو. خدای دې کولی شي هغه دولت چې ته غاویر وې په منټ کې درنه لامرو او پزمکه د خاورې په سر پروت وي. نو د غرور کم شي نه دی دولت د غرور نه دی. صحت ته چې د غرور شي ما صحت خوده په لار روان یا څه ډبنګې پلکشي د زړه ټیک در باندې وشي دې دې کې درد چې درد شي او ما سره چې دا رواني د دې ټوکې والے چرپ چې جوړ شي جوړیږي کنه همغه سره د هسپتال ته ولاو صاحب ها ډاکټران بيدانه کېږي د زړه سلور والونه باندې نو څنګه به پلاويږي 3 لک روپۍ جمع کا 3 لک روپۍ به جمع کی او بیا دې خپل سپیر پارت دې نه راغونه وباسي په دې کې وخت ولګي بیا ما سره چې داسې بته بیا چې څنګه چل راځي बाईपास ऑपरेशन में खड़े बाईपास ऑपरेशन में खड़े स्टाफ की जिला चाने शो इशारों ने उस पर बाने से चल जमा जिदान हुआ हो रहे ऐसा शायद गुरूर नसीहत गुरूर रहमान बाबा हुई सम कामत भी कोगरी अर्गेशी को पीराई दस रवानी कुछ बुढ़ाशी है कौन से और करेगी ना कम शायद चित्त पे हाजिर है सचुड़ी आस्तानी هذا چادي هذا الله وقت سړی فرعون جوړ کی عزیزانو فرعون چې په ابتدا کې د اديري څوکیدارو اديري به ساتلې وخت ولا ټیلا وکړه چې وخت ټیلا وکړه نه صاحب په الیکشن کې پاس شو نو بادشاہ شو د مصر نو په کدو اوس چې دغه ولید تخت او بادشاہي او فوج او دغه خدای زما ته څنګه خدای ربكم العظيم زخله الله ورته موسی عليه السلام د پکور کې تربیت وکړه پیدا کړو چې را پیدا کړو موسی عليه السلام ورغېګل چې ورشه پوي کا چې ته خدای نه موسی عليه السلام ورته وی یا الله د ما چې به رکنت ته را سره یو صفا جبه والا واسطه نو ارسلنا معه هارون وزيرا الله هارون میں بطور وزیر ورسره ولېګل جزاء خبره بطور سره چې فرعون ته ورننه وته محل ته د پتخت ناس ته موسی عليه السلام ورته وی چې ته خدای نه هغه زخمه نه ظلم چې ظلم او ستای لاس کولو په دغه وخت کې د موسی عليه السلام سره داسې امثال الله ورته وی چې وحینا الى موسی ان الق عصاك فاذا هي ثعبان مبين اے موسی دې کو غرور کړه د خپل امصاد د مخه ته ورځوا چې امصای مخه ته ورغورځولا
فاذا هي ثعبان مبین. ناګهانه دا غمسانه یو لوی ازدحا جوړه شوه او دومره ازدحا جوړه شوه چې لاندې شونډه په ځمکه پرته وه، پاس شونډه د فرعون په محل پرته وه. دومره دا قوه واده فرعون چې ورته داسې وکته په دغه ورځ باندې 200 کرات فرعون پرتوب ګنده کړو په دستورو باندې. خدای کوي داسې که نه؟ هسې نیغ نیغ مه ګرځئ، په لاره چې ځئ ټیټ سر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې په لاره تلو نو سر به ټیټ وګرځي. یا رسول الله ته داسې نیغ ولې نه ګورې؟ د الله په شان مې چې نظر شي نو د هغه مخکې زه نیغ کتی شم. هغه قوت او طاقت مې چې په نظر کې وي نو د هغه مخکې زه نیغ کتی شم. دا مې تصور وي چې یا الله محمد عربي 24 غنټې ستا په مخ کې سر نه ګونځي. زما عزیزانو فرعون بیا خپل غول نشو راټینګولی د یو لرګي د لاسه. عزیزانو اخر فرعون لښکر وکړو چې دا سړی ما پرېږدي نه. موسی علیه السلام مخکې او فرعون ورپسې سره د فوجه چې د دریای دجله غاړې ته ورغلو. موسی علیه السلام خیال کوي چې یا الله اوس به دې دریاب کې څه کوم؟ نو الله بیا څه وایي چې وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. هغه وخت یاد کوي چې تاسو باندې مې دریاب سوري کړو. 12 لارې ورته په دریاب کې جوړې شوې. هرې لارې مخې ته بیا د اوبو دیوال او د اوبو په دیوال کې ورته کړکۍ وکړه. علامه ابن خلدون وایي چې کړکۍ دې دپاره وکړه چې د یو لارې او د بلې لارې خلک تېرېده چې یو بل ته ګوري چې وینه یې ختم شي. چې هسې نه معنا کړه ملګري اوبو یوړه. نو وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. تاسو مې د دریاب نه صحیح سالم پار کړی. فرعون چې راغی د دریاب غاړې ته نو فوج ودرېد. فوج ورته وایي چې ورځه دې که نه هغه تېر شو په دریاب کې ته خود ځان ته خدای وې. دغه وخت کې دا د خانه خراب بچی چې غیرت ونیو چې غیرت ونیو په اوبو همداسې ورننوت. خو چې د اوبو دې منځ ته شو سره د فوج ورسره او د اوبو منځ ته شو نو واغرقنا آل فرعون. غرق مې کړو فرعون سره د آله. او یا بني اسرائیلو تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وئ چې ما فرعون په اوبو راونیو ولاړ وئ او کتل وانتم تنظرون. تاسو ورته کتل نو الله وایي زه داسې کولی شم. فرعون چې څه وخت کې اوبه ونیو او موسی علیه السلام د دریاب په غاړه ولاړ دی نو اواز یې ورته وکړو چې موسی علیه السلام بچ مې کا استا خدای منم. نو موسی علیه السلام ورته आवाज وکړ چې الان قد ندمت ولا ينفع الندم. اوس پیمانه شوې دا اوس پیمانتیا څه سود نه لري. عزیزانو چې څه وخت راوړلی شئ او ګیر شئ بیا که ډېرې چغې وهې بیا به کار نه. الله به وایي چې قد تبین الرشد من الغی. ما ټولې لارې درته صفا کړي دي او هر څه مې درته ښودلي. 1,40,000 پیغمبرانو په ترو مې خپل تعارف تاسو سره کړی دی. 104 کتابونه مې د اسمان نه در نازل کړي دي او خپل تعارف مې تاسو سره کړی دی چې هغې نه بعدم په تاسو کې عقل رانغی. اوس یې سم دی په دې قبر کې به هم که خیال وکړئ سړی دا وایي چې یا الله ته ما بیا یو ځل دنیا ته واستوه چې ته سړی زه به هغه کوم. الله به وایي اوس نه کړي وخت تېر. نو عزیزانو لنډو غوندې وخت دی در باندې به ډېر زر تېر شي ډېر زر. بیا به جاړئ ارمان به کوئ ایس به په لاس نه درځي. ایس څه چې ته په دې ژوند کې دی کړی. فرعون د خدایي دعوه 400 کاله کړې وه. 400 کاله عمر او 400 کاله ځان ته خدای ویلي او 400 کاله پس چې خدای راونیو بیا چا خلاص نه کړی. بیا ورته خدای څه وایي چې انا ننجیک ببدنک لتكون للعالمین نذیرا. دا ستا بدن به زه تر قیامته پورې ثابت ساتم لتكون للعالمین نذیرا چې دنیا ته یو سبق. د فرعون لاش فی الحال په مصر کې ثابت پروت. ثابت کوم علماء چې د مصر په جامع الازهر کې سبق ویلی دی. بل ورځ مې یو راغلی ما ته پوښتنه وکړه ما ته چې مولانا صاحب په خدای باور وکړه داسې پروت دی لکه اوس دی ایښي. انا ننجیک ببدنک. خدای چې چاته وایي زه ستا بدن به ثابت ساتم لتكون للعالمین نذیرا چې خلقو ته دا یو سبق. نو زما عزیزانو
فلما نسو ما ذکروا به، ما چې څوک هیر کی د نعمتونو دروازې په ور پرانیزم. نو نن د نعمتونو دروازې چې په چا پرانیستې شوي دي هغه خلق وګورئ، اسمان ته ګوري، انجام به تاسو وګورئ، بیا بس تاسو خیال را. نو حافظ الپوری وایي چې اجتناب د غیر چارو نه په ژوندو نه کړئ، چې اجتناب د غیر چارو نه په ژوندو نه کړئ، سفر به ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړئ، په عادتي توبه به خلاص د ګناهونو نشئ، په عادتي توبه به خلاص د ګناهونو نشئ، سونه صحا غوندې توبه محکم سوګندو نه کړئ، حلال حلال گنا حرامنا پرهیز کا مدام، حلال حلال گنا حرامنا پرهیز کا مدام، لقد اوخ پشان پدوارو جامنوش خوندو نکری، تب پورزی دو قیامت کی بحیران ولاری، تب پورزی دو قیامت کی بحیران ولاری، پاغا ورس کی بپدی جب چلندو نکری، تخت سلطنت دی دنیا دی مرگ تیر پاتشاہ، تخت سلطنت دی دنیا دی مرگ تیر پاتشاہ، د پاکستان کو سعودی د مرگ تیر پاتشاہ، د اسلام آباد بلڈنگ دی د مرگ تیر پاتشاہ، چې په جنت کې خوب د حروف مړوندو نکړي، تخت سلطنت د دنیا دی د مرگ تیر پاتشاہ، چې په جنت کې خوب د حروف مړوندو نکړي، حافظ نور په حسنو یارانو منازیګا، حافظ نور په حسنو یارانو منازیګا، تفرغ علم ته چې خوږتیا نه د قند نکړي، نسدي دم دامن دي په ودونو کې کګوري پناه خدای د خانانو نوابانو ودونه پټ شو، شادي حالینو تلاره او د غریبانو ودونه سرکونو ترو، او سرک به دمره ماشومان به د ډولکو مخکې ګډي، او دا د غرمې تعداد ورپسې رواني. خدای ته وګورئ، خدای ته وګورئ، تبا کېږي. بله ورځ یو ښځه راله، نو ما پېژنده، ویلې درې ورځې وشي چې اوږه راکړې نشته، انسان کړم. ما ستا هغه پلانه یې؟ ویلې دې پېژندم. ما ته هغه نه چې په دې سړک تېرېدې او ډولکي ته ګډېدې، نو څنګه کړی د زه واده مو څنګه ما کچنی، دا زمونږ د زړو ده، ښځې او نر واړه زاړه د الله نه بغیا ایانم چې دا ملک الله کوم قهر ته ساتلی دی، او کوم قهر او کوم عذاب به پې نازلي، خلاصون بم شو، دا د خدای فرمان دی، دا خدای ویلي دي، زموږ الله ویلي چې فلما نسوا ما ذکروا به، ما چې څه ویلي دي او دا خلق هیر کی، نو فتحنا علیهم ابوابا، خوشحالی تراوان، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، چې دوی په دې خوشحالۍ کې خلا ننوځي، نو اخذناهم بغته، بیا ناګهانه ونیسم، بیا لاسونه داسې کړي چې دا څه. عزیزانو الله دومره اختیار هم تاسو ته نه دی درکړی چې یو سکند بعد به تاسو سره څه کي، یو منټ بعد به تاسو سره څه کي. دا اختیار تا سره شته چې ته د کوره راغلی او ته به کور ته ژوندی راسې؟ شته؟ په لاره کې لاره ووالې تیکه تیکه یې یو سکند علم الله تا ته د خپل ځان نه دی درکړی، نو دې وجه نه وقتي طور خوشحالی باندې غاویره کېږئ نه. په خدای قسم چې دا هغه نیول داسې دي چې الله دې امان راکړي، الله دې امان راکړي. ما په شپېته کاله کې د ملاطوب تماشې وکړې، زما په مخ کې د نیست نه هست شو، زما په مخ اسلام او عرشه شو، او زما په مخ کې بیا هیڅ نشته. په دې شپېته کاله کې ما د دنیا تماشې وکړې. نن ښځې او نر واړه او زاړه د الله نه بابیان. عزیزانو مونځ چې کوئ ګوره په دې مونځ کې خدای څه ویلي؟ تاسو دې مونځ ګزار وکړئ، په دې غاویره نه شئ چې سجده ولګوئ او جماعت ته راشئ سنبی ووینځئ او مخ لاس کنګال کوئ او که نه د دې نه. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، مونځ چې دی دا سړی د هر ګناه نه بچ کوي. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر،
من سره داري ګناه نه بچ کی چې منځم کوي او ګناه کوي دا موږ الله په یو کوډایم نه دا موږ نه دي دا موږ په قیامت کې تا ته په دې مخ درنشته شي یا الله ما حکم دي الله وز علیم بذات صدورم ستا پسینه ز علمم ستا زړه د دې موږ متعلق څو دا موږ ستا ما لپاره نه کولو خلق دې په دوکا کول خلق دې په دوکا کول یاره پلانې موږ موږ د څه شي عزیزان چې اړیو سره دومره کوي درې کوي درې کوي دوه کوي دا سره په قیامت کې د فرعون او د نمرود په صف کې ولاړ چې پنځه پورا نه کوي دا سره د فرعون او د نمرود په صف کې ولاړ منځ هغه فریضه ده چې په هیڅ وخت کې معاف نه ده او داس نشي کولای تیمم وها په تیمم نشي کولای په ولای نشي کولای په ناشته کوا په ناشته نشي کولای په ملاسته کوا په اشاره کوا د سترګو په هیڅ وخت کې موږ معاف نه دي په هیڅ وخت او دې سره معتبره خبره ورته وي من ترك الصلاه متعمدا فقد كفر چې په قصد یو قضا کو نو کافر یو په قصد قضا کو نو کافر نن دنیا وګور د موږ کوونکو حال وګورو او د موږ نه کوونکو حال وګورو نو ځان اخر کې واوري دې پوره تفصیل به درته ان شاء الله بلې جمعه ته بیانوم ایو وزیرو بادشاہ ته تاسو کو چې مرتبه د دې پیرانو لویا دا او کده طالبانو لویا دا او وزیر ورته وی چې دې مرتبه د طالبانو لویا دا هغه ورته د طالبانو مرتبه څنګه لویا دا د خدای خوار سپیره په جمعتونو کې ناشتي سړی روټای خوري او پیران چې په خلوت کې ناشتي او غوړ زیړ او لپټي په سری یو صاحب تلوي چلی وزیر ورته وی چې خدای چې منی نن راځي چې او ټرای در باندې وکړه بادشاہ دې د شپې روان شوی دی نو پیر صاحب ته ویلي چې تب سبا د بادشاہ دربار ته راځي او یو طالب ته ویلي چې تب سبا د بادشاہ دربار ته راځي سار دوار رال کونتر او چاړې پلاس کې ورکړ پیر صاحب لا چې بادشاہ وای چې دا کونتر په دسې ځای کې حلاله کچ الته هیڅ کم نه طالب لم ورکه چې دا کونتر دسې ځای کې حلاله کچ الته هیڅ کم نه پیر تله دیو خپل خلوت خانه ته ننوته دی یا تا خانه ته اخوا دې خوای کتلی هیڅ کم نو کونتر حلاله کړو بادشاہ ته راوړ ودا دې کم ځای حلاله کړ ودا نو دسې ځای کې حلاله کړ چې الته هیڅ نو وګوره څوک خو به وو و خدا پرستی کئی سوکم ویلی خام طالب تلے دے ترماخام پوری گرزی آرزے تا چی ورشی نو دا قرآن دا آیات ورطا مخی تشی چی نحنو اقرب الیہ من حبل الورید اللہ وی چی زد دے مرد شارگ نام تاسو تا دیر نزدے ما نو آرزے تا چلار شی چی دا قرآن دا دے آیات مطابق خدای ما سر دے مقام واپس راغې کونتره ژوندۍ راوړه وی ولې حلاله دې نه کړه وی صاحب تا سره مې وعده کړې وه چې داسې ځای کې حلاله کړم چې هلته هېڅ څوک هم نه او د سهار نه تر اوسه وګرځېدم داسې ځای مې پیدا نه کړو چې هلته خدای را سره نه وزیر وویلې بادشاه ته چې صاحب ودلیده چې مرتبه د چا لویه ده مرتبه د هغه چا لویه ده چې د الله په وجود داغه داسې ایمان ذکا اقبال مرحوم ہوئی کہ شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو یا زائدہ یا خمی پریدہ چھ شراب پا جماعت کے مسکم او کتوے چھ جماعت کے شراب منع دی نو دا سے زیر آتا و خواہ چلتا خدای نہیں کدا خدای عرضے کے دے نو شراب سکر عرضے کے منے زندگی دلانت لنے پشتابیم
زلدی دنیا نتلنے پشتاویم لکپانا د خزان تا برکاویم د خزان پانا دا اغا دا سیده لکه دا اسنه چی کودیگی و رکاب کی دی خپی و بدا سی خپکی دی و لاندی شکر زلدی دنیا نتلنے پشتاویم لکپانا د خزان تا برکاویم نمی اصل دا حیات دو بوگئی نمی اصل دا حیات دو بوگئی غرض دا چی دو بو پسر حبابیم کہ ہزار باد اکرم پا جہان کی کہ ہزار باد اکرم پا جہان کی غرض دا چی عقوبت خان خرابیم لوی لوی محلونه دی جوړ کړی دي او جنازه د محل باندې تیریږي تور او خاور لګي که هزار باد وکړم په جهان کې غرض دا چې عقوبت خان خراب یم دا دنیا قصاب خان کړل خدای ماته دا دنیا قصاب خان کړل خدای ماته پای بسته ولر په غوی د قصاب یم غزا وشوک گفتار کون پجبا ز رحمان چی کردار ملرم کذابیم تاسو پوه شئ دا د زړه خبرې دي او په زړه زړه واورئ په ایمان درته وایم چې بیا به په قبر کې دا چای کوئ اس په لاس نه ده بیا به خدای ته وایي چې یا الله اوس مې بیا لږ دنیا ته واستوه چې ته څه وایې هغه به منم آواز به ورته وشي چې الان قد ندمت ولا ينفع الندم اوس پیمانه شوې اوس پیمانتیا څه سود نه لري اوس هېڅ نه نو وقتي طور بلکې ته مه ګډېږئ وقتي طور خوشحالۍ باندې مه خوشحالېږه لږ ساعت بلکې ته مه خوشحالېږه ووایئ په ایمان چې عاشق سړی چې په چامېني او هغه ته وایي چې راشه دلته د مومي دي او تماشې دي او دا دي او دا دي او دا دي او دا مولیان راغلي دي جلسې دي او تقریرونه دي او دا دي او دا او به درته څه وایي عبدالرحمن بابا خبره کړه خلک ونه راغلي وی دا کنه دلته جلسه ده تقریرونه دي چې پکې واوري هغه ورته رحمان دومره اوزګار نه دی د کار د عشقه رحمان دومره اوزګار نه دی د کار د عشقه چې غوږون نشي ناسخ غوندې اوزګار ته تقریرونه چې کوي د اوزګار دي زه اوزګار نه یم زه د عشق په کار کې بل څه وایي وی رحمان ستا په مخ دورانه دنیا ګوري رحمان ستا په مخ دورانه دنیا ګوري بېلته ورښکاره مشه د دنیا مخ چې ستا مخ پکې نه دنیا دې ټوله خدای ورانه عزیزانو الله سره رابطه پیدا د دنیا په تماشو مناسب دې ته مخ خوشالېږي چې استاد وګوري زمون د عمل نه د دنیا نظام صحیح دی او نه د دین نظام صحیح الله دې وکړي چې د دین نظام صحیح شي خدای دې اوس د علماو نه شرمای او د دې خدای عزت وساتي د دنیا نظام ته وګوره معتبر زمون دا جمعه بجلی بل راغله 10,000 روپۍ دلته د خانانو بلونه دي زرګونه دي بجلی والا نږدې نه ورځي او بجلی دې نه کټ دلته به دا بجلی والا ما پسې تله او راتله چې بلم جمع کو کنه بجلی کټ کو جمعه بلم جمع کو کنه بجلی کټ کو ما دا جمعه خو به نور او به پلار ده مسجد حالات ده په قرض نه ورته په ایمان 10,000 روپۍ واغسته بلم داخل په قرض دا ملک انګريزانو د جمعه بمبا مفت کړو ترمنه مفت نو د دین مسلمانانو اور میګونه مات شو د مړو په قبر کې مات شو د ژوندو په ژوند مات شو امین کوي به خموزه سبلای د مړو په قبرونو کې مات شو او د ژوندو په ژوند مات شو په کار نه چې د جمعه بمبا بجلی خو مفت کړي 10,000 روپۍ د جمعه بل او بیا داسې جمعه چې هغه هم اور پلارم بعد فترة بخبر خبر ناصر خان اسلامي كيسر هاوس بيرون تشهير جير اشرف روड سراج فقيه خان د ناصر خان سره سات ملاويږي او د دې علاوه د تقاریر کیسر کوم تاسو دا د دې دکان نه الله کې دیشي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریر کیسر نو ځکه شیخ سعدی وایي چې یک زمانہ صحبت با اولیاء
یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترست 100 سال طاعت بیریا. یو گھنٹہ د نیکانو خلقو په مجلس کې کېناستل د 100 کالو بیریا عبادت نه زیات ثواب دی. یو گھنٹہ د الله والو مجلس کې یو گھنٹہ کېناستل د 100 کالو عبادت بیریا نه زیات ثواب. الله والا کم خلق دی؟ الله والا هغه خلق دی چې چا خپل ژوند الله ته وقف کړي، چا خپل ژوندۍ الله ته وقف کړي. څوک شپه ورځ په ملک د الله د پاره ګرځي او د الله د مخلوق د هدایت اسباب لټي. لګ یو ګنټه دا غوي په مجلس کې ناست. شیخ سادی یو واقعه لیکلی دا چې حمام تلاړم، حمام معنا سقاوي تلاړ، نو چې ګورم زما یار چې او هغه هم سقاوي تراغله او حمام، نو زی چې ولیدم نو هغه د سقاوي د دیوال پورې چې کوم اسلیخنا کا غوندې خټن ختی هغه داسې په ګوتر واغستا او ماله پلاس کرا چرای کړنو هغه خټي د سقاوي پلیت خټي نه زما سپېګمو ته د مشک او د عنبرو غوندې خوشبوئی رااله. نو ما خټي ته وی چې بدو گفتم کې مشک یا عبیری، او خټي ته مشک او که عنبري کې ازبو دل آویز تو مستم، زما خود دماغ معطر کړ. نو خټه راته وی بگفتا من گله ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم. ویو شیخ سادی زیو پلیت خټاوما خو لک سات د گل سره کې ناستم، نو هغه د گل اثر په ما کې مراغه کینی زه خو پلیت خټاوم د حمام. جمال هم نشین در من اثر کرد وگر نامل ہما خاکم کے ہستم. خبر دادی چې په دې یو ټکی سوچو کوي چې خبر نه يم چې راوستم لکما اوس مې کم طرف ته استوي چې درومه. مونږ ته دا پته نشته چې مونږ راغلي کم ځای نه یو او زمونږ د سفر انتها به کم ځای زوبه کم خوا. په دې لږ سوچ پکار. عزیزانو دنیا ته مونږ راغلي دې ته نه یو چې دا مونږ سکو. نن راته یو سړی وې چې ما ستا کیسټ اورېدو تا پکې دا ویلي دي چې د بجلیګر مولا نه سپیم خدي. په دې ډېر خپه شوی ما او دې ټکی له درته راغم چې دا دی ولي ویلي. ما ورته وی چې دا زما الفاظ نه دي، دا د مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله تعالی و تبارک دا د هغه الفاظ چا ورته خط لیکلو چې آپ میرے قبلہ و کعبہ ہے. نو دې ورته لیکي چې آپ مجھ جیسے روسیا کو قبلہ و کعبہ کہہ کر میرے نفس کو بڑھانا چاہتے، میرے نفس میں غلو پیدا کرنا چاہتے. مجھے خدا کی قسم کہ حسین احمد تو اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر سمجھتا ہے. کیوں؟ کتے کے ساتھ اپنے اعمال کا حساب نہیں ہوگا اور میرے ساتھ میرے اعمال کا حساب ہو. میرے پروردگار نے فرمایا ہے کہ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا. مثقال ذرے جتنی نیکی اور برائی کا بھی تمہیں کیا تو میں قبلہ و کعبہ نہیں. نو ما وی چې دا دغه الفاظ دي، نو ما ځان ته ځکه وی چې داغه خو مونږه د خپل خاورم نه یو، نو چې هغه داسې وای نو مونږ نه خو سپېڅ چې خندیرم خره هغه سره هم د خپل عمل حساب نه. عزیزان دا به هغه وخت کې پته لګي چې څو وخت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا. دا هغه وخت کې پته لګي چې تا ته د تمام زندګۍ رجسٹر په لاس کې درکړی شي او تا ته ویلې شي چې اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم عليك حسيبا. دا د نن ورځې رجسٹر ستاسو سن کوستل چې دا تاسو لپاره چې دې څو وخت کې کتاب وګوري نو دې وایي چې ها لم اوت کتابیا کاش چې دا رجسٹر خو ما ته راکړی شوی نه او کله دا رجسٹر خو نو دې په قیامت کې نور خلق ته आवाज وکړي چې ها راشي او زما دا رجسٹر ولولې وګورئ زما لینټ بیا و تاسو په دې پوهیږئ یا نه پوهیږئ. په دې عدالتونو کې یو دفعه داږي کې ریټ ورته وي های کورټ کې یا دې کې ریټ وکړي نو په دغه ورځ به आवाज وشي چې لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک دی.
نن څوک بادشاہ دی؟ دا تمام بادشاہان به دا نن چې صدر بوش د امریکای صدر په ټوله دنیا د خدای دعوه کوي، دا بم سرنګون ولاړ. نن په ټوله دنیا د خدای دعوه چې کوي، आवाज به وشي من الملک اليوم، د نن ورځې بادشاہ څوک به سر نشي اوچتولی. نو بیا به جواب وشي چې لله الواحد القهار، د نن ورځې بادشاہ هغه یو دی چې نن داسې په قهر دی چې نو وړاندې داسې په قهر شوی او نو بیا داسې د قیامت په ورځ به الله داسې په قهر. زما عزیزانو دا الله احسان دی، کافی حد پورې ټول مجموع ژوند او دس کې ساتلې دی چې کوم شی زه ګناه ګڼم هغه مې دا ټلویزیون وغیرہ زما کور کې نشته، په غلطۍ هم زما کور ته نه رانه. خو یو ورځې په شوق زما ملګری دی د هغه کور ته لاړم، په هغه ورځې چې د روس صدر مړو برزنیف او د هغه جنازه به ویل نن په 9 بجې په ټي وي باندې ښه، نو هغې ته 9 بجې لاړم چې دا وګورم برزنیف هم ځان ته څه وی، دا الله منکر قوم دی چې خدای نشته. نو نن یې دې دپاره ګورم چې دا دله مړ چاک چې دا خدای نشته، نو دا مړ چاک. نو د ده جنازه یې په تابوت کې را روانه کړې وه او ښځه یې شلېدلې ګرېوان ورپسې را روانه وه او جړلې او دنیا. او بیا یې په قبر کې پړي ما وکته په ټي وي باندې چې په پړو تړلې تابوت ځمکې ته ورښکته، دا مې په شوق کتلې. نو زما عزیزانو بادشاهان به سرنګون ولاړي، واحد انسان به رسول الله صلی الله علیه وسلم چې 1,40,000 پیغمبران بم دا تقاضا کوي کاش چې دې قصیدې بردې والا ویلي دي کنه چې وکلهم من رسول الله ملتمس، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم. جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي اليه على ساق بلا قدم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم. 1,24,000 پیغمبران به تقاضا کوي چې د دې خپل علم د دریاب نه یو لپه او کلپه نه یو چوم په موږ نه راکړي. واحد انسان به په دې عدالت کې دی، دی به ریټو کې ریټ د آخري خبره واوري او هغه ریټ چې دی به کوي قرآن ویلی چې وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیغمبر به وایي چې پروردګاره دا زما هغه قوم ولاړ دی چې ستا قرآن پورې به په دنیا کې ټوکې کوي او ستا قرآن ورته ګپ ښکارېده. تاسو ووایئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې وکیل او د الله غوندې عادل وي او بادشاه وي او د پیغمبر غوندې ریټ کوونکی، په دغه وخت به د امت څه حال به جوړ شي. زما عزیزانو دا واورئ چې قرآن دې نه نه دی راغلی چې دا نن په پاکستان کې، په پاکستان کې چې کله نه جوړ دی د سړي د زوی حکومت راغلی نه پکې سړی راغلی. دا اوس ګورئ یو هڼ جوړ دی، غوبل ټلیفونونه دي چې د ما غوږونه یو اوس مې یو ته وې د نوښار نه راته ټلیفون کړی مال په ارام کښېنه 55 کاله زما تجربه وشوه په دې ملک چې څو پورې خدایي انقلاب د کابل غوندې الله په پاکستان نه راوړ او په یو شپه کې 2 کروڑ حلال شي نو دا 12 کروڑ به ایله د سړي دامن هېڅ وختي طور اخر دی ونډه جوړه ده هر یو غوی دی ولی شوق کېږي چې دا ونډه زه نورې قرآن کریم قانون عادل نه دی راغلی چې جومات ته راشي چې مولا یو 4 کسه راشي زمونږ پلار مړ دی چې هغې پسې ختم دی. خو وګورئ زه ستا مړي ته ولاړ یم او جنازه کوم، ما جرګه ځان پسې ودرولې ده خدای ته چې یا الله زه دا ټول خلک تا ته په جرګه راغلي چې اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فتوفه على الايمان ومن توفيته فتوفه على الايمان. څوک چې موږ نه مړ نو سره د ایمان یې بوځي. دا جرګه کوم کنه چې سلام وګرځوم نو بیا دې صاحب د ما ټوکړو پیسو کوټه لاندې ایښي او مولیانو قرآن راوړي هغه داسې ګرځي را ګرځي د فرض ولا واجب ولا سنت ولا مستحب ولا منظورات بلکې جميع حقوق د باری تعالی چې لازم شي په ذمه د دې حاکم متوفا باندې د هینه تر بلوغ او د وخت تر مرګ پورې خایګي د شان مسلمان سره چې د خانه خراب بچي په اکثر ادا کړی او بعضی وردنی پوښتنه بس په فدیه د هغه مافاته کې دا کلام الله سره د جميع مالیته چې غبن فاحشه او متاع قلیله ده په هیله د اسقاط سره ماته تر مخاله
ابل ما قبول کړي ما دا ولې کدا وای دا چې د سلونه لک جوړي هیله بنی آدم دې جرګه کوي د دنیا د لین دین جرګه دي کوي 100 روپۍ خدای ته دې چې چا جرګه وکړه هغه له داسې سړی راوچت چې دیني نه ته په جیب کې پټي کی او نیمه روپۍ طالبان کوي کنه کوي ها د دنیا عدالت کې دي چې وکیل پیش کیږي ها تبه په 2 روپۍ ته عدالت کې پیشي وکړي توبه قرآن د خدای قانون دی او د خدای په قانون د خدای سره جرګه کوم او تماته دومره بیا د دنیا قانون چې څوک وایي انګریزي هغه ته سټوډنټ او چې قرآن څوک وایي هغه ته چڼي مړي مونږ سره بالا مانه کې یو خان دی چې په لار روان داسي دې زه به کوتي وایو کله به یو دکان ته ګوري کله به بل دې سلام راته څوک کوي نو زه دکان کې اجازه سره څوک ناسي ورته پاسې ویل مال خان راوند کوي هغه سره چې خبرې کوي یاره د جماعت کې چڼي مړي چې دي چڼي مړي یعنی قرآن چې څوک وایي هغه چڼي مړي او انګریزي چې څوک وایي هغه سټوډنټان وای په دې خبره به خدای ته څه جواب ورکړو مونږ به څه کوو زمونږ د پلار او د نیکه بیړه تباه ده د پلار او د نیکه زمونږ بیړه تباه ده مونږ خو غرق زما په خدای قسم مولانا عبدالمعبود 163 سال عمر دې سیول کوارټر ته راغلی او دا کوارټر مولانا صاحب سره په کوټه کې شپه وه زه ورغلم د شپې 10 بجو پورې ورسره ناست وم هغه ته دا علم خدای ورکړی چې مراقبه به وکړه نو کشف د خبر به ورته کېده چې دې مړي باندې لاندې سال ما ورته وایي چې ما ته یو قبر کشف وکړي ما ته په آرام کېنه بس پر تنګوا مې ما تنګ مې کو بروزه رضا بارې رويستما چې داسې مراقبه وکړه ما ته دې ادیره کې دا سړی نشته چې ته وګوره وړه دي خوشي دا په قبرونو کې ناس یو وخت ته غوسیږي لګي کدی ولې د ټول عمر پروټه پندر په یو منډه کې کور ته وروړه تاسو خیال را زما دي دانو دا د قبر حال ما په سترګوم لیدلې 3.5 کاله مخکې مړی مم لیدلې دي او 15 کاله مخکې مې مړیم لیدلې ده او 13 ورځې پس مې مړې دي 13 ورځې پس مې لیدلې ده دوه لیشت لړمان کې راوته ده او 3.5 کاله پس مې لیدلې ده دا سې پروت لکه اوس دي دا زما د سترګو او د یقین او د ایمان خبره چې دا قبره روضه من ریاض الجنه نو په دې مې ایمان او قبره حفره من حفر النار د جهنم د کندو یو کند په جوړ شي دا په سترګو لیدل عزیزانو ما چې څومره په دې غریبای کې څومره ډوند کړی دی او څومره ګرځېدلې ما نو ما خپل یقین انتها ته رسولې نو اوس دې درته زما دې زوی وې چې بچي قرآن تر علیږي اخیری خبره واوري چې په قیامت کې به یو تاج پوشي کیږي کم مور او پلار چې خپل بچي باندې قرآن ویلي قرآن دې ویلي دا مور او پلار ته به د قیامت پر ورځ د سرو زرو تاجونه ورکړي الله دې دا سعادت درته نصیب کړي چې خپل بچي په شوق او په ډیر شوق باندې نور درنه دنیا نه غواړو دا غواړو چې بچي په زور راولا چې دلته دا قرآن ورته یاد شي کته دنیا سبق وي او کالج وي اسکول وي ورشي ډاکټر ضیاء الاسلام آی سپیشلیست د انګلند پاس په سلور کاله په لندن کې تیر کړی دي او قرآن هم د آی سپیشلیست سره په سلور کاله کې په لندن کې قرآن هم یاد کړی ورشي دا ښکار خبره اوس هغه ډاکټر ضیاء الاسلام چې د پلار په مردان کې امام او بوتي کې او د واده چې ونو زی بوتل هغه ضیاء الاسلام نن په یونیورسيټي کې پروژه کې 2 ختم کړي دا نه چې د دنیا کې هغه سره به دین نشي کولی د دنیا سره انګلند سپیشلیست ټیم کړی دا اول د قرآن نه یاد